ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دې آیات متعلق سے ضروری خبریں میں 13 جمعہ کړي دي. ما ویلو چې الله پاک قرآن شریف کې فرمایي چې تاسو لما یو دین خوښ کړی دی چې هغې ته اسلام وایي. هغه اسلام والا دین کې به تاسو ځان پوره داخلوئ. اگر اسلام والا دین کے بتا سوزان پورا داخلوے. ادخلوا فی السلم کافہ او دا دین دا لماغ ورکڑی دی دا بخپلوے او کچا دا اسلام نے علاوہ بل دین خوخ کا دا بنا قبلے گی او دے با دا خیرت کی پڑے لوی خسران او ناکامے کی مبتلی چکم دا خاسرین ڈالا دا د زیان که د تاوانیانو ډله هغې کې به شامل. ما ویلو د اسلام 3 میدانه دي. د عمل د اسلام یو میدان د اسلام د انسان خپل نفس او خپل ذات دی. یو دا میدان دی. دی به په خپل ځان باندې د اسلام احکام جاری کئی و نافذ کئی با. دا میں 13 جمعہ ویلی. دویم د اسلام میدان د عمل معاشره دا. ذکر دا تعلق د رونو سره دی، د ښځې سره دی، د بچو سره دی، د ګاونډي سره دی، د ښځې د خاوند سره دی، د رشتہ دارانو سره دی، د زمیدار سره د نیک دی، د زمیدار د نیک سره، دا افسر دا ماتح سره ماتح دا افسر سره. نو دی با کوشش کی کہ پا دی معاشرہ کم پا اسلامی احکام و عملو کم او چه ما سر دا چا حق متعلق دی چه اغا پورا ورکم او چا تا تکلیف و ضرر نرسو. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. چه زد اسلام دا معاشرے والا چکم میدان دے نو پاغے کم زمان دا لاس نا او دا جبنا نور مسلمانان محفوظی. دا اسلام دا عمل 3 میدان حکومت دے. حکومت بم اسلامی بھی، بادشاہ بم سوچا مسلمانی، وزیران ممبران دا بم سوچا مسلمانانی. او بادشاہ با کوشش دا کئی کہ دا پا دے خپل رعیت کے او پا دے خپل ملک کے دے اسلام مطابق احکامات نافذ کا. دا مارونو ملک خو قانون خامخا غوڑ بے قانون خو ملک نہ چلی. دا سے ملک با چت تاسو پیدا کے چیغا بے قانون چلے گی. کہ قانون پا یو ملک کی نین خو افراتفری بائی، یو با یو مال کئی بل بل مال کئی، یو با دا یو مال قبضہ کئی بل با دا بل مال قبضہ کئی، یو با دا یو پلور خور لا سوچتای بل با دا بل پلور خور لا سوچتای، یو اگلم بگلم عرص بای. و قانون پا کار دے چه سوک پردے زمکا اوننی سی کوینی ولا چه اتے واملے و صدام ولا ورکے. کچا پردے لور خور تا پا بد نظر اکتل چه صدا ولا ورکے. کچا دخپل پلار بیزتی اکلا چه صدا ولا ورکے. کہ یو انسان دا بل انسان حتی کو بیزتی اکلا چه بادشاہ سزا والا ورکی. او کہ یو انسان غلا اکلا ڈھاکا اکلا چه سزا والا ورکی. کتوے چه نا قانون تاجت نشتا او سزا مزا پچی نشتا نو بس دا زور اور باچائی بھائی. قانون خو خواب خواب پکار دے بے دا قانون نا خود جون نتیرے گی. یو زیب قانون پکور کے در نم یو قانون چلے گی. قانون داری جب لار با مشری دا خبر با من لکے گی او کذوی وستان نمانم قانون نا پاوڑولا نو کور نا چلے گی. خدا با دا خاون سر دے او قانون لان دے جون تیرے او که قانون تیلے رکے نو خدا بمزان لازاد دے او خاون دے مزاد دے، بچے مزاد دے او خدا مزاد دے او پلار مزاد دے چه سوک پا کم طرف ورہ لے ندے او ثابتے لان دے با جون تیرے. بچی با گٹی دانا چی یو بچے دے بالخ تا ڈڑا والی
او نه ګټه نه کوي او بل بچی ګټه کوي پلار نه وای دا یو سارو دی ماسخوتنه پورې زړه وچاود تا بالغ ته ډډه والده زورو کېږه کور نه وځه ځان نه بل ځای چې پیدا کا یا ګټه وکړه تیار خوره نو کورم د یو قانون لاندې جمعات کې زموږ یو قانون نی امام مقرر یا سړی خو امام نی مؤذن مقرر یا سړی خو مؤذن نی صفه والا بعض کسان جمعات صفائی کوي یا سړی خو نشي کولی صفونو کې مشران مخکې وي کشران رستو وي یو نظامی دی وخت کې به بانګ وي چې وخت داخل شي دی وخت کې به دروازه کولاویږي د جمعات د شپې به بندېږي پکې بجلی یو خپل هر یو څیز یو قانون او یو نظم او نظام لري د هغې لاندې به ژوند تېرېږي او چې دغه قانون او نظم او نظام نی نو بیا یو جمعات او یو کور کې هم ژوند ګران دی نو نظم او قانون خو انتهایی ضروری دی دا نشي کېدی چې یو ملک دی وي او قانون دی پکې نه نو زه اکثر دا یو خبره کومه زویم چې قانون خو بی نو د بنده د جوړ شوی قانون ښه دی او که د الله جوړ شوی قانون ښه دی د الله کنه بنده بسی او د بنده نظام او قانون بسی د الله قانون بهتر دی الله په هر څه پوهې دی د الله په خپلو بندګانو رحم دی الله ته زموږ مخکې وروستو هر څه معلوم دی نو چې قانون اسم ملک به یو قانون غواړي نو اکثر د خلکو ته حیران یم زه د خدای دا قانون هم ولې بدي شي بعضې انتظامي امور دي هغه الله بندګانو ته سپارلی دي نو هغې کې پارلیمنټ کې خلک ځان له قانون سازي کولی شي لکه مثلا یو ګاډی دی یو موټر دی د بار نه راغواړمه دا به په څه طریقه راغواړمه کم ملک سره دا تعلق ساتم کم سره ونه ساتم غنم د کم ملک نوالم د کم نوانلم پچې خرڅ کم پچې خرڅ نه کم څومره کارخانو له اجازت ورکم د اوړو د میل چاله ورنه کما بجلی دا ټول دا نظام دا الله بندگانو ته سپارلی دی نو که دی له ته په صوبې کې قانون سازي کې یا په مرکز کې یا په سینټ کې نو ته کولی شي خو اصل قانون چې کوم الله جوړ کړی دی حاکمیت د رب العالمین نو هغه قانون کې بنده بسی او قانون بیسی او د رب العالمین قانون دا سنه لکه چې په برطانیه کې دا قانون جوړ کړی دی که الک الک سره مواده کوي جنسي تعلقات نو کولی شي او که جینۍ د جینۍ سره مواده کوي نو کولی شي او په بعضې ملکونو یورپي ملکونو کې که څوک سپی سره واده کوي هم کولی شي او که خرې سره مواده کوي نو کولی شي او که ښځه یو جینۍ سپي سره مواده کوي نو کولی شي دا نه چلېږي دې له ماله الله نظام خرا کړی دی دا ګناه ده بیا دا ناروا ده نو چې قانون یو ملک له پکار دی نو هغه قانون ته مو ولې شا کړی دی چې کوم خدای جوړ کړی دی زه خو مسلمان یم الحمدلله بادشاہ مسلمان وزیر مسلمان ممبر مسلمان وزیر اعظم مسلمان صدر مسلمان قاضی جج مسلمان او د ټولو ادارو مشران مسلمانان نو چې موږ مسلمان یو نو الله وایي من یبتغي غیر اسلام دینا فلن یقبل منه دین به اسلام بیا قبل ولیم د خدای کتاب ته شه ته خو به خامخا غله سزا مقرره نو هغه خبره چې الله او رسول ولا مقرر کړی داسې کېدي چې غله سزا نه ته خو به قاتل له خامخا سزا ورکې نو چې قاتل له سزا ورکې نو چې ته ولا خپل یو سزا مقرر چې د قاتل دا سزا شو نو هغه خبره چې الله او رسول مقرر کړی ته به ډاکو له خامخا سزا ورکې ولې که سبا د وزیر اعظم صاحب پزوي ورشي او ډاکه پې وغورځوي د صدر صاحب پزوي ورشي د وزیر صاحب پزوي ورشي بیا به څه کوې ډاکو له خو به یو سزا ورکې هغه نه راښه چې خدای او رسول الله مقرر کړی بس الله ته مخکې قسم دی الله به زموږ ټول هر څه سسټم سموي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر خلک دا وایي یاره د دې اسلام او د اسلام د حکومت سره څه تعلق دی دې اسلام دې ته وایي چې بس جومات کې منځ کوه او دس کوه او زکات او روزه عبادت ته وایي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول الله مبارک خلیفه دی بادشاہ دی بادشاہ دی او خلیفہ هم دی د رسول الله مبارک او په ټول امت کې لوی عالم هم دی او فوجي جرنیل هم دی هر څه دی او چې کله د نبی علیہ السلام مبارک دا وفات نه پس بعض خلکو د زکات نه انکار وکړو وی موږ زکات نه ورکوو
نه ورکو دایم نو ویلې چې یاره زکات به مطلقا نه ورکو نه بیت المال نه ورکو من پیښه و زمونږ خوښه ده چې چاله زکات ورکو به او چا پکې چورلټ انکار وکوي بعض زکات د حضور پاک زمانې سره تعلق و خبره ختمه ده اوس خلک مالدار ده او چا وی چې نه بیت المال نه ورکو خپل منځ کې به سره ورکو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه میټینګ راوځ د صحابه په دې سره jihad کو حضرت عمر وتسوی رضی الله عنه وی چې کلمه گو سره jihad کې ما خدا رسول الله مبارک نوریدلی دي چې کوم سړي کلمه شهادت وکړه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا وینه مال محفوظ دي د سره به جنگ نه کې دا وینه محفوظ دی jihad جنگ به سره نه کې دا مال محفوظ دی جنگ باندې کې چې مال په غنیمت کې راوړي حضرت ابوبکر صدیق سوي وی قسم په خدای چې چا د پیغمبر علی السلام په زمانہ کې زکات ورکاو او اسے نہ ورکی یو رسے زکات پہ پورے دے غم نہ ورکی یو رکوٹی گڑور کی زکات پہ پورے دے غم نہ ورکی زما دے قسم پہ خودے چی جہاد و سر اللہ دوار یو دے ذکر کری دے اقیم الصلاة واتو زکات مال دا منس دا بدن حق دے و زکات دا مال حق دے پا زور بیت علم خو زکات ورکی اغی مانعین دا زکات چاچے انکار کرو حضرت ابوبکر صدیق جہاد و سر چا توبه ویسته چې درکو او څوک پکې لا لړمړه شو د ابوبکر صدیق زمانہ د ابوبکر د عمر د عثمان د علي رضی الله عنهم بیا خو د چا ټرت کړی چې جهاد نه چین کا د زکات نه چین کار کړی بس نظام دي ته حضرت عمر ورستو پېښم چې د حضرت ابوبکر ټیکوا بس زکات خلکو دلادل به ورکوي به نه ورکوي دا زکات او زموږ حکومت ټول په ټیکسونو چلی حلقه دا دی دا ظلم دا ٹکسونو پا دے زکاة وصول کیا کرتا صحیح طریقے سرا کہ صحیح طریقے سرا کم زکاة بھی اگر وصول کیا دا خلقو نہ کرنا قسم پا خدای ملک چلے گی کارخاندار تو ہوا چھے تو سمرا مالو باسے وصول خرچے کے ما تب حساب کی تا ٹیکس وصل حساب کے زکاة وصل ہوگا غالب ہم خلاص شی برکت بم پیدا شی او کار بم سمشی او څوک انکارم نشي کولی چې ته مانه ولې اخلې نه به د خدای حق دی خلفای راشدین و غشترې موږ یې بخو بیت المال داسې ډک شو د حضرت ابوبکر صدیق په زمانه کې چې لبریز د حضرت عمر زمانه کې لبریز ټولې سرکاري ځمکې په غریبانو تقسیم کړې صرف بیت المال له حضرت عمر ځمکه پرېښه د بیت المال له او چې غریبانان راته ځمکې ولا ورکول او غنیمتونه ورکول او زکاتونه ورکول خلق داسې مالدار شو ټول غربت په خپل ختم او معیشت په خپل ټیک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے وی دا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ وا دلالم بیت المال تا چکم مرکزی خزانہ دا اغیل لالم بیت المال سیکرٹری تمہیں ہوئے ناظم الامور تلیس رو با سو گورم چه اغا لیست رو بسته در طول و غریبانانو در پار زکاة مقرر دل دمرا دل دمرا دل دمرا دل دمرا دل دمرا اسلامی نظام کے با بیاو گینی اسلامی نظام کے با خوار نی بیا اسلامی نظام کے کچاتا نوکری ملاو نی پا کور بتنخواور کی حکومت او په اسلامی قانون کې که یو سړی د لوږې مړ شو خدای به د دې بادشاه دی لاس او دې ګریوان ته به لاس اچوي ولې پلار کې د لوږې مړ شو ته پراټې خورې تا لوګانې خورې غریب ډوډۍ نه ولې ولې ستا ممبر ستا وزیر ستا افسر ستا د ملک کارخانهدار د دنیا په مزو چرچو کې دی یو موټر په دې شل وته ولاړې دي د غریب خرم نشته ولې غریب دا سی گردی منڈی وی تا ایر کنڈیشن نخپا بارنو باسے لگیا دی پتریشلو پا غوبالو کی تا غم بنکے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چے ورغی او دا بیت المال لستونے وکتن لستونا دے خوشحالش اوہو ماشاءاللہ دکا جی سمر غریبانان دی و کنڈی دی یتیمانان دی طول دا پارا تنخواہ گانے مقرر دی چالا کال کی تنخواہ
غونډې یکمشت چاله میاشتې تنخواه اچې هغوی ته کوم انتظام چې ویې کتل یو زنانه ده ورته یې لیکلي چې دا کونډه ده د هغې تنخواه نشته تپوس یې وکړه د سیکرټري صاحب نه د بیت المال د دې زنانه ته خو تا تنخواه نه ده لیکلې وی نیم خبر خو امیر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا لیکلي چې دې له مو ورکړه ولې نه ورکوي وی ما ته پته نشته خو د دې خانه خالي پرته د دې له نه ورکوي حضرت عمر رضی الله عنه سوچ وکړ چې ابوبکر ښه پوهېږي بس کیدی شي دې له بل چا څه انتظام کړي خو د دې رجسټر نه د هغه ښځې نوم او پته نوټ کړه چې تپوس کوم چې د دې خانه کې تنخواه ولې نه ده لیکلې شوې ولې تنخواه نه ورکوي نو چې نوم یې نوټ کړه نو ورغې د هغې تپوس یې وکړه دلته یو کونډه ښځه ده وی دا مخامخ کورې دی دروازه یې ورته ووهله ای خورې یا ترورې کونډې زه راغلی یم او ستا څه ضرورت دی کونډه ورته څه وایي زما هېڅ ضرورت نشته زما ډوډۍ ماله یو ګاونډي منلې ده راوړي زما د جامو انتظام یو ګاونډي منلې دی هغه راوړي زه کونډه یم نه مې زوی شته نه مې پلار شته نه مې رور شته خاوند مې مړ دی هېڅ پې نشته نه مې لور شته بس په دې کور کې پرته یم او ګاونډیانو راله فیصلې کړي دي څوک ډوډۍ راوړي هغه زمانه کې خو چی نه وه څوک جامع او څوک بل څه راوړي بس پوه شوم چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې د دې خانه په بیت المال کې خالی پرېښې ده او تنخواه نه ورکوي نو دی وله په خلکو مقرر کړی یو مالدار سره او نواب سره او سردار سره او خان سره چې په محله کې دی یو درې ور واچول چې د دې ډوډۍ پتا ده د دې جامه پتا ده د اختر دې له به په میاشت کې تروړه وړه اخلي دی له په هفته کې ته دومره غوښه اخلې دا به خامخا ورکې زکات نه حسابوه خبره جوړه دی کې څه الله هم خوشحاله شو غریب هم موړ شو مالدار به هم ګورې دا خلک صدقه نه ورکوي چې صدقه ورکول د شورو کړل قسم په خدای ستا ورسره مینه جوړېږي صدقې ورکوې مه یارېږې الله به درکوي فکر مه ورکوئ چې زما صدقه ورکړه زما مال کم شو حضور پاک ما تاسو ته مخکې قسم خوړلی دی چې په صدقه مال نه کموي تاسو خوند نه دی اخیستی صدقې خوند والی په خدای باندې قسمي بیا به دله خوند درکوي چې اوس ما پیسې راواخلي چې خدای څوک غریب راوستی ما والا ورکړه خوند تاسو نه دی موندلی د مونځ خوند مونږ نه دی موندلی مونږ په منډه راشو بس په منډه تختو له جومات نه په قسم په خدای صحابه به یو بل ته څه وې هله ځکه نه مخکې چې جومات ته مونږ وځه دمم وکړه مونځ را باندې وکړه دمم که دمه هغې به په مونځ دمه کېدل مونږ پرې ستړي کېږو ټیسټ او خوند مونږ نشته او دا ذکر دې خانه خالی پرته ده چې دې لا هر څه مقرر کړي دي حضرت عمر صاحب اواز ورکړ ترورې که زما د ساجت یې ما ته ووایم د یو زلمې ځوان راغلی زه به ستا حاجت پوره کوم وی بچې یو حاجت مې شته که ته یې پوره کولی شې ادا دی چې زه بوډی یم پاسېدو نه یم په کټ کې پرته یم نو ما له د یخ اوبو ضرورت دی چې تازه اوبه راله څوک راوړي منګي راته ډکوي ګرځم لږه لږه خو ډېره نه شم ګرځېدی او چې دا کور راله څوک جارو کوي حضرت عمر صاحب ورته وي دا زما په دې مشوره ده دا به زه دروازه کولاو که چې اوس نه پې شروع وکړم وی نه بچې اوس خو ستا نه مخکې یو سړی راغلی و منګي م راته د یخ اوبو ډک کړل چلقو یې م راته وکړو کور یې م راله پاک نو که ته کې نو سبا راځه عمر فاروق رضی الله عنه چې سبا اشراق منځو کو ورغی اے کونډې دروازه کولاو که پرونې زلمې راغلی ما چې هغه کور هم دله صفا کړم منګي م دله ډک کړم جارو م دله ووم وی بچې ته خو لیټ شوې یو سړی راغلی و هغه دا درې واړه کاره کړي عمر صاحب چې سبا له مونځ وکړه د مانځه نه پس ورغی چې ورګه وختي ورځم ای کونډې ور راته کولاو که زه خو بچې ور نشم کولاولی څنګه به کولاوو به لاس اوچت کو دننه زنځیر ته راښکته که تبې به وړې وې خو دا ده چې څه وی مې چې هغه منګي دله ډک کړم زه یم درته جارو کړم او تلقوم دله وکړم وی بچې هغه سړی ستا نه مخکې راغلی و دا کار یې کړی او دا هر څوک د خدای نیک بنده چې دی دی پټ راځي
د ریا نه کوي او د دې کونډې خدمت په داسې انداز کوي چې هېڅوک خبر نه شي تم چې چا سره ښه کې پټ کوه څوک مه خبروه که صدقه ورکې لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى ضرر ورته مه رسوه احسانونه پرې مه کوه پټ کوه پټ هېڅوک چې دی نه خبر نه شي حضور پاک فرمایي بهترینه صدقه دا ده چې تا خلاص باندې ورکې او دا قسم ته خبر نه شي هېڅ چاته پته ونه لګي دا څوک هر څوک نیک بنده دی د پټ راځي او د دې کونډې خدمت کوي سبا له چې مانځه نه مخکې پېشمني ورلم بس ټیک د هر څوک چې راځي بس خدای دې ورسره خو کړي چې د دې کونډې خدمت هغه کوي زه خو کومه چې هغه کوي لا ښه ده خو ګورم چې دا څوک دی په سر مې څادر واچو کوڅه کې یو ګوټ کې تیاره ده کېناستم یو سړی را روان دی اوس درس درس کوي تیزی سر را روان دی او سړي په سر څادر اچولی چې څوک یې بلکل ونه ویني د شپې خدمت د کونډې کوي بیا مخ پټوي چې ما څوک صحیح نه کړي یو ځای له چې راورسېده نو څپلی وایستې کېړی یا څپلی ورو ورو روان شو نو چې یو ځای ته ورسېده نو بیا خپلې څپلی کېړی واچو نو د کونډې کور ته ورسېد نو لاس یې داسې د بره نه ورښکته کړه ځان ته دغه کولاو کړه دروازه او وردننوت اواز یې ورکړ چې ورننوته په منګو کې چې څومره زړې اوبه پرتې وې هغه یې ټولې راواغېستې او چلقاو یې کړې او بیا جارو راواغېسته جارو او ټول کور کچرې پکې دوړې خاورې رابهېږي هغه یې وله صفا کړه کونډې له او بیا په ټاټکي کې یا په لوښ کې یا په شکرۍ کې ټوله خځله رالي په دې سر د پاسه خځله وړي ډیران ته غورځوي خځله رالي وړي او ډیران ته غورځوي ټول جامې هر څه د خاورو ډک شو او بیا لاړ مشکې غاړې ته واچو دې سړي او سر یې پټ دی او چته یخ کویله لاړ مدینه منوره کې یخې اوبه کمې وې او د هغې نه یې ورته مشک ډک راوړه منګي ورته ښه مدېدار صفه ووینځل ولې یې ډک کړل لاسونه یې کنګال کړل او د منګو د پاسه یې کټوري نه سکور کړل راووته او بیا یې دروازه دار پسې راښکاو لاس یې ورښکته کړه دروازه یې بنده کړه کونډې له اواز ورکړه خدای دې وبخښه د ده نه لاړه دې ته خدمت وایي په نیمه شپه ورځه پېشمني ورځه د یو کونډې خدمت کوه جام لوښي وله اینځه ځای وله جارو کوه ځای چلقه وکوه د کوي نه صفه اوبه ورته راوړه قسم په خدای دا د حضور پاک مبارک صفت الله رسول الله مبارک چې کله د غار حرا نه واپس راغی نو حضرت خدیجې ته وایي زملوني په ما څادر واچوې لقد خشیت علی نفسي زه خو ویرېدم خدیجې او ټوله قصه یې وکړه چې دقسې یو کس راغی درې ځلې ځان ته راته غاړه باسله او دا خبرې راته وکړې او ورته څه ویل کله فکر ونه کړې ګیز به تا خدای نه خفه کوي ولې به تا خدای نه خفه کوي نو یو صفات یې ذکر کوي انک لتصل الرحم رشتہ داری کې خلکو سره وتحمل الکل د خلکو بوجونه او بارونه اوچته خلکو سره ښېګړې دي په خلکو اسانتیا راوړي دغه شو کونډه د هغې خدمت کې د یتیمانانو خدمت کې د خلکو بوج اوچته چا سره مال نی مال والا ګټې تاکہ خدا صفتونه دي او قسم دے باران بخاری کے راضی چھ باران بنکے دو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا الک و الک نا ابو طالب براوس بیت اللہ تا مخامخ بے ادرو یا اللہ زما در رواری او شان دے گورے اللہ لا نبی نے یو شان دے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ تک سپین مخ دے تک سپین مخ او دا دے سپین مخ پا مخ مونگ دا اوریال نباران غوار
د حضور پاک دا مبارک سپین مخ به داسې مخامخ کې یا الله و ابیض بنا ډېر خشتا دا ډېر خشته دی یستسقى الغمام بوجهه په دې سپین مبارک مخ الله مونږ ته نه باران وړ سمال الیتامى عصمة للارامل یتیم سلام ښېګړه کوي کونډې سلام ښېګړه کوي یتیم هم د ده په سبب کامیاب دی او کونډ هم د ده په وجه محفوظه ده دا د حضور پاک صفت دغه سړي چې دا کار جامع د خورو او دا سړي دا د مزدور کار یو که د غلام خدمت یو که لکه د غلامانو جامع د خورو او په ښکاری کې ډیرانونه او دا سیزونه وړه او په ډیران غورځوه وایي چې څنګه را روان شو مې ورېږه ګورم چې دا سړی څوک دی دومره نیک سړی دومره د دې کونډې خدمت په دا نیمه شپه د ریا نه او د دې نه ځان ساتي او څومره په اخلاص خدمت کوي وایي چې څنګه رانږدې شو سر یې پټ کړی وایي کلک مې پې ور ټوپ کړی چې سړی شکي شوی پې ومه د مخکې نه خو کلک مې پې ور ټوپ کړی او سړی مې کلک ونیوه او مخ مې وله ښکاره کړ چې مې وکت څوک د رسول الله مبارک خلیفه حضرت ابوبکر صدیق ماشاءالله ابو بکر تا د دې کونډې نوم سره تنخوا ځکه نه ده مقرر کړی ټول سیسټم دی ولا برابر کړی دې ته امیر المؤمنین وایي دې ته خلیفه وایي د حضور پاک د کونډې په نیمه شپه خدمت ما وی ابو بکر دا څه کوې ما ته ووایه چې دا زه وکړم زما زوی ته ووایه خپل زوی ته دې ووایه غلام ته ووایه نوکر ته ووایه بل ګاونډي ته ووایه چې دا خدمت وله وکړي دا څه کوې دا ډیرانونه او دا اوچتی په نیمه شپه وی حضرت ابوبکر صدیق په ژړا شو چې عمره دا پیټې به ماله دلته تو اوچت کې ستا او زما زوی به اوچت کې زه غلام نوکر ګاونډي به اوچت کې او قیامت په ورځ به زما پیټې څوک اوچت دی ابار بتوړې دا سپلر یې دغلته ولې وویستې وی دې کور کې یتیمانان اوسېږي نو زه لږ تیز روان وم چې سپلی وباسم چې زما د خپو په درز د دوی خوب خراب نه شي دې ته بادشاه وایي دې ته امیر المؤمنین نظام خو ځکه ټیک روان دی زړه کې چې د خدای یاره نی که نه که زما په زړه کې د خدای یاره نی زم تبی یم که زما د ګاونډي په زړه کې د خدای یاره نی اقدام غرق دی که د یو افسر په زړه کې د خدای یاره نی دم تباه دی او که د بادشاه او د وزیر او د ممبر په زړه کې او د خان په زړه کې او د مولا په زړه کې د خدای یاره نی تباه او برباد دی کلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره الله وی دنیا مو خوښه د آخرت مو پرېښې دی ټول دنیا پسې لګېږي پیسہ پیدا کا مونږ ممبري دی لکو چې پیسہ پیدا مونږ بادشاہي دی لکو چې پیسہ پیدا مونږ دی لکو چې د قوم خدمت مونږ دی لکو چې دولت پیدا کو پیسہ پیدا کو دا د مونږ سوچ دی تمام سوچ دی ستام سوچ دی او د ټول مسلمان سوچ دی او تاسو اوس ایله چې هغه بادشاه نه هغه وزیران نن د هغه خپلې پیسې د وجې نه په لوی غم او پریشانۍ کې پراته دي څوک بار ملک کې پروت دی هغه پیسه تندر غورځي چې ستا خفه کېږو نه زه د چا بد نه ویم زه خو عامه خبره کوم ولې زما وروڼو ما تاسو ته مخکې ویلو زه عامه خبره کوم معاشره کې چې کومه غلطي وي هغه وباسم نو بعضې خلک زما د هغې نه کلیپ جوړ کړي نو بل باندې ورته چسپان کړي نو د هغه په مخ چرخی راکاږي او د پلان کې هغه دی هغه پسې خبرې کوي زه چا پسې نه کوم زه عامه خبره کوم نن ستا سابقه وزیر زمانه ټول په ګندونو کې پر مقدمو سر دی دی که نه دی وایه د خپل ملک کې د ځای نشته لرې که خدای دې بېرته دې پیسې وباسي ښځه مړه شوه او جنازه کې زه شریک نه شوم مور مړه شوه ما قبر ته ښکته نه کړه ښځه مړه شوه ما قبر ته ښکته نه کړه پلار مړ شو ما قبر ته ښکته نه کړه خدای دې بېرته دا پیسې وباسي پیسې دی او دولت دی او جمع کو کارخانه جوړوه دا کوه دا کوه دا کوه کوه که نه دا کارخانه قسم دی که قبر ته یوسې دا دولت قسم په خدای که قبر له یوسې
دا مال او دولت نه ټول پاتې دی یک تنها به دی خالی لاس په قبر ته روانې خدای ته وګوره پیسه ګټه دا نه چې مه ګټه کارخانه م جوړوه موټر م کوه بنګله م کوه خو الله مه هېروه من خدای هېر کړی دی بالکل خدای هېر دی صاحب ډز مړ شي سبا ډز په خپل اوږو مقبرې ته څونه مونږ وړو په میاشت کې څونه وړو و مړ شو ناګهاني مړ شو بیمار شو کورونا سره مړ شو لاټیک سره مړ شو لرګي سره مړ شو سې یا وړل راکې جواب هر څه پاتې دلته ځان سره یو څه خیرت ته خیرت ښه کې قبر له به ځای څه به کې دلته ایسي لګې هلته به څه کې هلته مې له ایسي ولګوه قبر کې که نه دلته خو په اوړي کې ځان ته یخ ایسي لګې او په ژمي کې ګرم هیټر لګې قبر کې به څه کې خو ته په خدای که دا بچي دي پکار او دا نوسي دي پکار چې ځان له دې څوک لل ښه ګنې دا نه پکار دقه مثال دی ماته د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نظام ټیک روان دی د الله مدد ور سره شامل حال دی خوشاله خوشالي ده رعیت خوشاله بادشاه خوشاله ټول خوشاله ټول مونږ په غم اخته یو ټینشن پریشانی ټینشن پریشانی ټینشن پریشانی اسې د تاسو ته یو درې څیزونه ښیم درې څیزونه درته ښیمه او تاسو نه تپوس هم کوم چې دا تاسو کوئ که نه کوئ د ورځې صرف او صرف یوه صفحه د قرآن شریف تلاوت کوئ یو صفحه د قرآن شریف تلاوت د ورځې کوه یو صفحه صرف یو صفحه چې خدای سره تعلق جوړي نمبر 1 استغفار وایه نه کم خلک به وایي استغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه رسول الله مبارک فرمائی کہ زیوے سل کرتے ہوئے نا صدقہ ورکے مطلب 10 روپے 6 روپے 50 روپے روز ورکے نا دا 3 سیزونه را ټینګه دا 3 روزانه د قرآن شریف تلاوت کوه یوه صفحه کوه یوه مسلمانه په یوه صفحه 15 منټه لګي استغفار وایه 100 کرته استغفار باندې 8 منټه لګي 10 منټه 15 منټه پې لګي او 50 روپے صدقه د خدای په نوم غریب له ورکوه که ستا ته دنیا مشکلات خدای حل نه کړل او ستا ټینشن ختم نه شو راشه ما په مخ لاړې وتو نو ته دا نشي کولی ټوله ورځ لګې فیسبوک دی او نیټ دی فیسبوک او نیټ او په دې فیسبوک کې راته د قرآن شریف تلاوت شته دې کې هم د قرآن نوزي دې هم ته تلاوت کولی شي هغه هم نه کې پردي تصویرونه دي او پردي مخونه دي او جینکۍ دی او هغې ته کتل او جینکۍ هلکانو ته کتل او استغفار تا سره ټیم نشته چې ووایي او یو 50 روپے د خدای په نوم ته دروازې نشي ورکولی یو غریب لا یو ترور لی ورکا غریب لا یو غریب خور لی ورکا یو غریب اوخی لی ورکا یو جماعت کې ورکا یو صدقه ورکا دا ته نشي ورکولی الله لږ معمولي خدای ته رجوع کې او لږ وجاړه خدای ته دا یو شی پکې رانه هېر شو الله ته لږه جاړه ودرېږه الله ته او پرېوځه ورته او ورته لږ وجاړه یا الله زما حاجت به ته پوره کې بل څوک نشي پوره کولی یا الله زه مسکین یم زه فقیر یم او یا الله زه ګناهګار یم یو 15 منټه ورته وجاړه په شوار اوس کې د خدای له 15 منټه نشي ورکولی اسلام کې ډېر خواږه دي قرآن کې ډېر خواږه دي الله ته په جړا کې زما د په خدای قسم ډېر خواږه دي ډېر خواږه دي بچې چې مور روشړیې بچې روانې دي روانکارې دي مور ولا لتې ورکي ویده روکېږه او هغه بچې د دروازې نه راوباسي او دروازه دې ورته انخطي وځې زما خبره نه منې لوړغی کې مونځ نه کې روجې نه نیسې او ته بس دلته پوټې ماشوم بچې ته مونځ نه کې او سبق له نه ځې مور ورته دروازه را دننه نه جرنده کې زه روکېږه زما بچې نه مور له غړه چولې زړه بعضې مور داسې کوي که نه کوي بارے رو باسی پر جلدے دا بچے دے اقا مور دروازہ کے ناستے ہو جاڑی بے بے اے مور ور لڑکا بے بے اے مور ور لڑکا مور لگیا دا خپل کار کی مصروف دا قار ورغلی دروازے وتا جلندہ کړی دا او دا بچے راغی او دا غدر شل په سر باندې سرو لگاو او دې
په هغه خور او په هغه جړا کې وده شو مور خو یې دا بچی مې شړلی دی پرېږده لږ ټیټ به شي ماښام ماسخوتن به کور ته راځي کور نه نشي صبرېدی پرېږده ماښام ماسخوتن نن لږ اوړه ګړاګې وي دی په خپله ټیک شي خو چې مور یې څه کار و ګاونډیانو کره کار یا بل څه راله دروازه یې کوډه وکړه چې ویې کتل هغه ماشوم بچی په اوښکو کې په خاورو کې په درشل سر لګولي اوده پروت دی مور یې زر راوچت کې سینې پورې ونیسي کوي که نه کوي سینې پورې ونیسي مخ ولو پاک کی جامې ولو سنډي او ای بچې الله را پاسه بیا مه کوه ښه داسې ښه زویه بیا مه کوه او غسل خانې ته ننه باسي مخ ولو وینځي پاکې کړي او ښایسته جامې ورته ور واچي زما قسم په خدای چې رب د دې مور نه په خپل بچي رب په خپل بنده د دې مور نه ډېر مهربانه دی نو چې ته ورته خو جاړې که ته خو د جاړې نه ته خو د دې الله د دین ملا پسې کنځل کې ته خو د دې رب او د دې پیغمبر د دین څوکیدار ملا پسې ټول اوس کنځل کې په فیسبوک جمعات ستا بدي شي ګیره ستا بدي شي پټکې ستا بدي شي سنت لباس ستا بدي شي مونځ د ته نه دی روژه ته نه نیسې صدقه ته نه ورکې قل هو الله احد صورت تاله نه درځي او چې خولې دې لقي نو زما نه ښه مسلمان بل کم دی ښه مسلمان او ښه مسلمانه زمانه بله کم ده صفت به کوي دا پلان کې ډېره زبردسته مسلمانه ده او د ښځو د تعلیم علمبرداره ده او هغې مسلمانې پرون څه ویلي دي وی نکاح ته څه ضرورت دی چې د نکاح په فارم باندې دستخط کې وی خپل ځان له یو ملګری خوښ که که نه بس هغه سره ژوند تېروه که نه ستا پښتنه نن تلې ده په لندن کې دا چټې افسوس لوپټه وایي زه څه له سر وم لوپټه دی له نه چې زه حیا کوم دا زما تهذیب دی چې زه لوپټه په سر وم چې زه پېژندلی کېږم چې دا پښتنه ده او د پښتو تهذیب لوپټه ډېر په لوپټه په سر ریلیشنشپ ورته وایي بوای فرینډ او ګرل فرینډ یارانه دوستانه هلک سره کوه که نه نکاح ته څه ضرورت دی چې نکاح فارم باندې دستخط کې داسې مسلمان چې دا لیبرل مسلمانی او دین کې ګوتوي او د قرآن او سنت د آیاتونو مخالفت کوي او ستا ملک پسې او ستا فوج پسې بیا کنځلې کوي دته ایوارډ بلاویږي چې تکړه شه دین خو چې چا خدمت وکړه هغه ته ایوارډ نه ملاویږي زمارونو د خدای نه یاره به کوو ښه الله ډېر مهربانه دی لږ تلاوت د قرآن شریف کوئ لږه صدقه ورکوئ دروازې استغفار وایه لږ پوټې غوندې خدای ته جاړه پته د ژوند نه لګي کله مرو بیا به دې پسې ارمان کوو نو ما خیر خبره بل خوا لاړه خو د اسلام د عمل لوی میدان بل حکومت دی چې بادشاه په خپل هم نیک دی او بادشاه کوشش هم دا کوي چې زما د قوم او د رعیت کې د اسلام مطابق زندگی تیره شي حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ د مدینه په کوڅو کې بغل د رعیت حال به معلوم الکه مونږه غسل شو کې دی ګوره اصل چې تاسو ماته چې ملازم ته کوم داسې نشي کېدی نه به ذات هم نشم کې او یو جلک خدای کې پیدا د مدینه په کوڅو کې لګیا دی خدمت کې بلا راته یو زینه دا جړه आवाज اورید ماشومانو جړه غلام وسره دی غلام ته اعتراض نه خیمه لګېدلې ده او ماشومان جاړي څوک بودوان دي بانډیسیان دي خانه بدوش چې ورته چې ورغله ماشومان جاړي او مور ورسره ده تر ورسکه وې دا واړه وږي دي نو وې دا د لوګي نه جاړي خېټه کې داړه نو او د ښځې په اور باندې کټوی خو د اور ورته بلې خوټ کېږي وې دا پخدا ورسره پخې زر ولا پاخه که که نه ماشومان دي چې لوګي ختم شي وې دې کې خو څه نشته وې دا اور څه پسې بلې وې دې کټوی کې مې کاڼې چولې دي اور ورپسې بلو دا ولې وې دې ماشومانو به تمه پیدا شي چې مور له خوراک پخې نو جړه به غلی شي که خدای جته خوب وروځي دې کې څه نشته هاي هاي
حضرت عمر یې نه پېژني چې دا حضرت عمر دی نو ورته وایي ای خورې چې دا ماشومان دې وږي دي او جاړي او د لوږې د درد د وجې نه جاړي او ته ولې کاڼي خوټ کړې چې دې تمه پیدا شي وږي شي نو تا امیرالمؤمنین عمر له ولې نه ورځې چې د دې بچو خدمت دې وکړي او دې بچو له نفقه مقرر کړي وی عمر له وی د قیامت پر ورځ به د مالاسې او د عمر ګریوان به او د خدای دربار ته به یې راکاږي حضرت عمر وی ویښته مې وبوږنېدل ما چې عمر ده نه څه خبر دی چې د خدای دربار ته یې راکاږي وی چې ځان ماش ته نشي خبرولې بادشاهي ولې کوي ما نه ځان خبرې کوي ځکه حضرت عمر وایي که د فرات د دریاب په غاړه سپی د تندې مړی شو تپوس به د قیامت پر ورځ د حضرت عمر نه کېږي نن مسلمانان مریدلو کېږي نن ماشومان جینکې خلک تختی به د ملي ورسره کوي او بیا مړکي په پټي کې غورځوي نن واړه هلکان ماشومان خلک وتختی بدفیلي ورسره وکړي او بیا مړ کړي او په دغه کې وغورځوي په فصل کې وغورځوي دا د خدای قهر دی دا د خدای غضب دی په موږ باندې موږ الله ته رجوع نه ده کړې من حیث القوم موږ خدای ته نه یې خوشحاله کړې موږ الله خفه کړی موږ هم الله خفه کړی زر په منډه غلام تو یې له شابه بیت المال ته لاړ یو غټه بوجۍ یې راډکه کړه هغې زیتون نه اوړه او څه چې هغه وخت او غلام وایي ما ته وایي چې را پشه یې کا مې چې امیرالمؤمنین غلام زم دا به زه پشه وړم وی چې د قیامت پر ورځ به زما پیټې توړې دې ته مې دې ته انصاف وایي وی بوجۍ مې ورپشا کړه نو چې چا بوجۍ نه وړي نو هغه وړی نه شي ما یو ځل پټي ته تللی وم نو زمیندار د ګنو دغه وتړه څه ورته وایي ګېډې مې دا کور ته ګېډې وړم د ګنو نو دونه ډېر نو خو چې په اوږه مې کړ نو په دوبچو کې به مې کله په یو خوا ته کله بل خوا نه مې شو وړی اخر کې چې لږ مې یوړه چې غرض شو غورځېدم ګنې خوا پرېوتل او د دې خوا پرېوتل زمیندار د کوټې بچې وغیره هغه منډه کړې هغه اوچت کړې یو څلور پنځه ګنې پکې نه رو نورو منډل په اوږه کړ کور ته یې راسره راوړه دا بلتیا غواړي نو زما وروڼو حضرت عمر وایي دا غلام یې وایي دا خپې به کږې وږې تلې راتلې او بوجۍ په شا وه خیمې ته یې وړه ویې غورځولو اور مړ شوی نو اور یې بلاو نو اور نه بلېدو ما وی چپ غږ به نه کوې ښه ده پوه نه شي چې دا امیرالمؤمنین ما وی چې اور صاحب زه بلوم وی دې خوا شه دا زما کار دی نو وی اور له پوکي ورکول پوکي وی قسم دې منظر مې اوس هم په سترګو کې دی چې هغه لوګي به د حضرت عمر د ګیرې نه پورې به را پورې وتل را وتل الوی وله ښکلې پخه کړه او ما ځه چې ځو که نه وی لږ صبر وکړه چې دا په دې ماشومان وخورم ماشومان یې ماړه کړل وی مې چې حضرت زه چې ځو که نه وی لږ صبر وکړه دا ماشومان مې په ژړا لیدلي دي چې په خندا یې ووینم چې ماشومان ماړه شو او په خندا شو په لوبو شو نو بیا حضرت عمر صاحب وی سار له راشه امیرالمؤمنین له چې تا له ستا دې بچو له تنخوا مقرر کړم وی ما به امیرالمؤمنین ته څوک پرېږدي ما به څوک پېژني وی ته راشه زه به هلته یم راشه سار نه چې مسجد نبوي کې حضرت عمر صاحب کېناستل خلک راتلل دی کې دا ښځه راغله چې څنګه راغله دا ښځه اوس خلک دته وایي امیرالمؤمنین او ښځه وایي دا څه چل دا امیرالمؤمنین دی بېګا خو په ده باندې او ښځه ورته رښتیا سوی چې رخصت یې کړه ای بچې وایي عمر د خدای د بادشاه نه لرې کړي وایي تا د خدای د هغه په ځای کې وایي ته د بادشاه لایق هغه نه دی نو چې څنګه خلک وایي امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین او ښځه وایي دا خو هغه بېګانې سړی دی په ده خو ما پوکي والي دي په ده خو ما بورې پیټې راوړی دی ده خو ما له اور بل کړی دی ما له بچي دا خو هغه دی او عمر دبدبه خو ډېره خلک به یارېدل بس ښځه رستو کېده عمر صاحب یې دا زنان راولې ما چې ای وستا دې له یې نفقه مقرر کړه بچو له حضرت عمر صاحب ورته وایي خورې اوس به د قیامت په دربار کې د الله په دربار کې به د قیامت پر ورځ اوس الله ته څه تا خو یې زما په لاس او د عمر په ګرېواني او د خدای دربار ته به راکاږم وایه که نه اوس به څه وی د قیامت په ورځ امیرالمؤمنین اوس به وایم چې الله دې امیرالمؤمنین په نیمه شپه کې زما بچي ماړه کړي او د بیت المال نه شی راوړی زما بچو ته یې غورځوي میدان عمل د اسلام حکومت دی زه به صرف په خپل ځان اسلام راولم
زب صرف پل معاشرت ٹک کم او که بادشاہ سوچا مسلمانی او انصاف پکیوی پا بادشاہ کے او دا خدا یر پکیوی ٹول ملک و وطن بٹک ٹاک شی او دا خدا مدد بشامل ہے دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ دا جبالا راغی جبالا دا یو دا یمن دا یو علاقے بادشاہ راغی مسلمان شو چی مسلمان شو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورطا دیر زیاد عزت ورطا دا کده یو علاقی بادشاہ راغی مسلمان شو نو حضرت عمر صاحب دا دپا دا سر لار چی ورگا دا سر زما چی دبا دے زومراو کو دا عزت ہے والا عمر صاحب پخپلا و سر لال مکی مکرمی تا دل عزت ورکو چی دا سیو دے عمرہ کم نو لوی شان دے عمرم تاوی کی عمرہ کئی و دا جبالا بادشام تاوی کی عمرہ کئی دا لنگ والیو چتا یو بانڈے سیو دا جبالا لنگ پلاوخ کتا ونو پاغ لنگی ولخ پکی خوادا چیخ پیکی خودن دا لنگ اس پردلیشو زرخوی لنگ کلک کو خود جبالا دے بادشاہ لا سوچت کو بانڈے سی پدا مخوا لوندی پستر بو زمانه لنگو غرزو بانڈی سوی زس خبرو ما خو پا قصد ندی کرده بانڈی اخود انصاف حکومتو بانڈی سے نیغلا حضرت عمر تے شکایتو امیر المومنین زاغا جبلا پا مخوالم عمر سے بغر اوق دیدی پا مخوالی ولی دی پا مخوالی دی وی دی میں زکا پا مخ باندی وو چه دا ما پا لنگ پراخ کلیو وی پا لنگ دی ولخ پولی وی زکو طواف کی روانو ما تا خو پتا نوا دا لنگ پا لولی خکتاو حضرت عمر اگا جبلتا وی دا سکارو کا چه دا سڑی رضا کا اسلام دو صورت ندی یا دی رضا کا معافی تے عمر او یا بدیت اقصا پیغل تعالی در گئے دا مقدر اللہ دا رسول قانون دے آنان کے میلماؤ او حضرت عمرم باندی سی تمینتو کہ خیر دے میلما دے معافی کوئے نا معاف کو امیر المومنین مالا دے انصاف پیسہ لو کا او دے نکلا قیامت پر دوزستانہ تا پوس کو وربات شادی مسلمان شوی دی میلمہ دی مافی کا بانڈی سی پا یاو کے نمانا بس جبالا دیوی دو خبری دیا ماتبیتی والتا او یادا میرا بانیو کچی سپیلا بدر کئی جبالا لکی سوچو پا چیزا خو بادشاہ را غریب یو بانڈی سی نا مافی خوارا او زخو بادشاہ ما نو زمانا بدی سپیلا باسی عمر صاحب تیوی صاحب مالا محلت را کا یو دھور وزی بے بالکل محلت بدر کم اگے که دا جبالا واپس و تختے دی او واپس کافر شو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ سا مدپس پا دا علاقی تا تلیو دا جبلت خبر شو چی دا خو مسلمانان دا غلیو بی مال اراوالی ولی بوتلن اغیو تے منگ پی جانے ما پی جانے دا جبلہ وطاوی بینا وی دا جبل ابن ہم بات شیمہ اچھے باندی سینہ میں سپیڑ استوا او بیاستاسو امیر المومنین وی چی رضا کا او یا بدن سپیڑو باسی زا غیمہ واپس رالم دے خلقو بیا بادشاہ کا صحابہ و تولی غلطی دی کردی دنیا دے ورکڑا او خیرت دے پریخو اس دے سحال دے جبلہ و توی وی دا غصور و دے چے ما پہ اسلام کی تیری کردی دی کنا اغیب پس خپیم اغیب چے مالکم سکون و اتمینان دا کردی قسم دے کردی بادشاہ کی میں سکون و اتمینان نوی بیا مسلمان شکن یار ویڑمی کی گی اس بدا خلق ہوئی کہ بس اس مسلمان شنو بیا واپس عیسائی شنو بیا مسلمان نو دا یو کارو کا عمر مال خپل لور راکای نو دا مسلمان ہے بنکاح زبا خلق ہوتا ہے کہ دا عمر غندی سڑی لور راک لزا کا مسلمان نو آغی و تبی یا صحابہ وی کہ دا منگ دا لونو خبری خوچوز در درگی و خبر دا عمر دا لور دا تا پوس بتی ویلار شے دیرال المدینی منورین حضرت عمر تے علوی ویسے بقا جبلہ سر ملاقاتو شو اخو اسلام پس دیر خپا دے خو یو شرط لگئی چی خلق برا پوری خان دی کدو سواپس مسلمانے گم نو کہ عمر سے مال اخپل لور راکی نو زب ایمان روڑو عمر و طویل یو مسلمان دا یو انسان دا اسلام نا دا عمر دیری لونا قربان اللہ شاب تیز اسوالے پمندلال شے او توائی چی عمر لور دا کی رازا مسلمان صحابہ لالا او پیادا مزدلی بی دا سنو وقت پاکی لگی دا چه ورن لوی غاو لوی چغی دیتا پوزو کسا چلی ویسا مدد لگ سات پس اگا جبالا مل شوی ایمانی پا قسمت کے انصاف رو دیتا نو دری خبری دی خواہ من بسکو
ادخلوا في السلم كافة رضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نمون بکوشش کاو چې مونږ په خپل ځان اسلام لاګو کو او زمونږ یو اندام سترګې غوږ او لاس ټول د اسلام په دایره کې دننه ژوند تېر کړي بار نه او معاشره کې مونږ داسې ژوند تېر کړو چې د مسلمانۍ ژوند دي چې کم اصول او کم اخلاق مونږ ته حضور پاک د معاشرې ښوولي دي چې د هغې دایره کې دننه ژوند تېر کړو او حکومتي نظام له مونږ کوشش وکړو چې مونږ ته داسې مشران مقرر شي چې هغه سوچه مسلمانان او دیندار او زمونږ په دې وطن کې د قرآن او د سنت نظام راشي بس بیا به سکون او اطمینان وي. الله پاک دې موږ له د اسلام ژوند او مرګ دواړه نصیب وګرځولي. دا د جمعې ملګری دی د مور اپریشن دی الله دې وله روغ صحت ورکړي. دا یو ملګری دی دوی د محلي جومات کې استاد یم ماشومانو ته سبق ښیم خو فیس د مالي لحاظ سره کمزوري او مالدارونه یو شان اخلم په دې کې څه ګناه شته که نه نشته خیر دی که خلک نه ته فیس یا څه پیسې اخلي د خپل ضرورت لپاره اخیستی شي. یا الله موږ له خیر او برکت راکړي. خدای موږ د سر نه خپو پورې په اسلام کې داخل کړي. الله زموږ معاشره کې امن راولي سکون راولي اسلامي نظام راولي. الله په دې ملک کې د قرآن او د سنت نظام راولي. خدای په اسلام زموږ ژوند زموږ مرګ زموږ حشر نشر نصیب وګرځولی کې او الله زموږ عقیده زموږ اعمال زموږ اخلاق او زموږ معاملات ټول د اسلام د قانون دننه اقصې زموږ نصیب وګرځولی کې. الله چې کوم غیر د اسلام کوم نور دینونه دي هغې نه خدای نفرت پیدا کړي او خدای زموږ د مشرانو او د کشرانو د وړو لویو زنانو او د چې څومره مسلمانان دي د ټولو د اسلام صادر او د اسلام جامه نصیبه کړي. الله چې څومره بیماران دي روغ صحتونه شفا ورکړي. الله چې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي. الله که د چا بچي دي بچي والا ورکړي که د چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد والا ورکړي. الله موږ د دنیا او د آخرت د فتنو نه وساتي آفتونو نه مو ساتي بلیاتو نه مو ساتي. الله زموږ اتفاق او اتحاد نصیب کړي د اختلاف د اختلافاتو نه مو ساتي او د هر قسمه پټو ښکارو فتنو نه په امن و امان کې وساتي. الله د دواړو جهانو خیر او خوشحالۍ نصیب کړي. الله د دواړو جهانو د شر او د فتنو نه په امن و امان کې وساتي. ډېر ملګري لرې لرې ځای نه راغلي دي الله په یو قدم اجرونه ورکړي. ډېرو دوستانو په ټلیفون دعاګانې غوښتې دي زنانه او نارینه الله چې کم حاجات دي او کمې دعاګانې تا ته معلوم دي پروردګار هغه وله قبول کړي. خدای ته زموږ نه راضي شي. یا الله ته زموږ نه راضي شي. یا الله ته زموږ نه راضي شي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.